شو ده مخرجه ٹھیک شو اوس په داسې وکړو که نه چې د دې دا زاویه به معلومه کړو چې د څه وه ٹھیک ده دا زاویه به داسې معلومه کړي دا به منځ کېږي ٹھیک ده که د دې طرف یې معلوم وي که د دې طرف یو شي نو ګوره ورته 10 دا دی که نه 20 30 تقریبا چې پیکس 40 نه ده ٹھیک ده دا د څو زاویې ده 40 چې 40 ده که نه 40 چې تنصیف وکړي نو څه راشي 20 راشي بله جوړه ده 20 10 او دا د شو پیکس 20 دا دواړه بیګا ٹھیک شو دي ته وی خط شمال و جنوب خط شمال و جنوب یا ورته دویم نوم وی خط نصف النهار دا عین شمال دی یا د نقطة الشمال دا د نقطة الجنوب ٹھیک ده القطبي ستوری کې د خیال کړه په دغه ځای دي ښه اوس د دې چې دا شی تاسو یې خو بدایو کوم دا مارکر دا یو چې دا په دې ځای پروت دي که دا نه که هر شی دلته اوسي ټیک ده چې کله د دې سوری دې خط له راغی دې منځ نه دې خط نصف النهار نه نو دا به عین وقت نصف النهار ٹھیک ده د هغې نه 5 منټ مخکې به مکروه وقت وي او 5 منټ بعد دا ټوټل 10 منټ به مکروه وي ٹھیک ده نو دا به عین وقت نصف النهار وي او په دې ټایم کې د نور بلندي چې دا دوره یي چې دوره په دې ورځ کې بل ټایم په دې ځای پورې راځي او بیا پکې ته کېږي هغې پورې خو بر راخېږي که نه دا اخري ځای دی دې نه بعد بیا دا هغه انتها بلندي وي د نور په دغې باندې اوس په دې خط باندې به چې کوم سوری و نو هغې ته فیء الزوال هغې ته څه وایي دا د دې خط نه به اوړي دا په ګرمۍ کې به دا فیء الزوال د سایه اصلي چې ده لنډه وي ځکه نور لږ بره راغلی او د یخنۍ په موسم کې خو بیا نور په هغه ځای راوځي چې هلته غلی غونته کې پرېوځي که نه لرې زموږ نه نو په یخنۍ کې به بیا دا سایه اصلي څه وي دا به وي به په دې خط د دې خط نه به ډکې نه پوه شوې که دا مارکر په دې ځای کې په ګرمۍ کې پروت او که په یخنۍ کې پروت او که په جنورۍ کې او که په جون جولای کې خو سایه دې ځای له چې سوری راورسي دې خط له نو دقه به فیء الزوال یا به هغه سایه اصلي وي او دغه به وقت نصف النهار پوه شوله ها اوس د دې نه چې ته بیا د مازدیګر وخت معلومېده هغه داسې چې دې ځای له سوری راورسېد نو په هغې سوري باندې به نښه وکړي ټیک ده په هغې سوري بالفرض نن هغه سوری دې ځای له رارسېدلی ٹھیک ده نو په دې ځای دې نښه وکړه زموږ د امام صاحب په نیز باندې مثلین دي که نه نو چې د دې ځای پورې ستا سایه اصلي شوه دا شی چې کوم ښخ کړی د دې یوه پوه شوله اوس په دې پسې پرکار روان دي پرکار شته اوس راوړه دا به په دې کې داسې ورکړی او داسې ٹھیک شو په دقې باندې به سم پرکاري صحیح که نه نو ښکلی وګورئ تاسو به ځان داسې به دایره جوړه په ټوله دایره به جوړه بس دقه داسې دا هم کافي ده ټیک ده وګورئ چې سایه اصلي دغه وي ښه بس یې واو نو بیا به یې سې وایي چې څومره واکړه نو چې دې دایرې له کله سوری راورسېد مارکر خو دلته پروت دی که نه دلته پروت دی چې د دې مارکر دا سوری دې ځای له کله راورسېد د مازدیګر بعد شو
ټول مثلین دا که یو مثل وي بیا په دې ځای بیا به دا وي مثال د صاحبینو کول چې دی که نه دا به په دې باندې دغې د سورې راورسېد دا یې دې باندې پوه شوم د دې دایره هندیې په مدد سره مونږ هغه خط شمال او جنوب معلومولی شو او بیا سایه اصلي هم معلومولی شو بیا هغه سایه عصر هم معلومولی چې د عصر په ټایم کې به هغه انور سوری کوم ځای راځي بدرې پیدا شو که نه بله پیدا یې ده چې دې په مدد سره مونږ شمال جنوب مشرق مغرب هم معلومولی ځکه دا ستا عین شمال شو دا د مشرق دا د جنوب شو نو د دې په باندې 90 درجې زاویه جوړه کړه پوه شوې بې دلته به راشي که نه دلته هم جوړه دلته به راشي که نه دا د عین مغرب شو دا د عین د طرفونو کوئی ها دا خو به تا به سوري معلوم کړو یا طرفونه معلوم کړو وقت پې معلوم کړو خو وقت پې صرف د نصف النهار وقت معلومولی شي او بیا د هغې نه د ماسپښین وقت معلومولی شي ټیک ده هغه داسې چې دې مدخل والا ټایم هم تا نوټ کړی دې ټایم دې نوټ کړی او د مخرج هغه ټایم دې نوټ کړی د مدخل او د مخرج په منځ کې د فرق وباسي د فرق ایستلو طریقه دا چې د هغه غټ نه به هغه وړوکی نرفي ٹھیک ہے تو مثال د 11:30 دلته د سود 1:30 کو 2:30 1:30 دې پورې سو کې راځي نو هغه تنصیب وږي چې فرق څومره راغی په نصف نیم نیم کې دا غنیم به دی وخت سره جمع کی یا به غنیم دی وخت نه چې کوم وخت راغی دغه وخت نصف النهار او د دغه نه 5 منټ بعد به وخت زو او 5 منټ بعد به صحیح دقه فوائد دي نه علاوه نور مختلف فواید مشته او زموږ د فلکیاتو سره متعلق دي بیا چې تاسو د ټیمونو مثال په تور تا نقشه په کمپیوټر باندې جوړه کړه یا په حسابي طریقه دې جوړه کړه بیا تر دې اوقات مشاهدات کې ٹھیک ده په هغه اوقاتو کې تاسو سره وخت نصف النهار هم راوته او هغه سره تاسو سره د مازیګر وخت هم راوته د وخت نصف النهار یا ظهر او د مازیګر د وخت مشاهده چې کینو هغه بیا د دې مدد سره چې د دې ستا چې د مازیګر کوم ټیم ایستلی سورې بالکل حق لته رسېدو نو ستا د تخریج د اوقاتو ټیک دی تخریج د اوقاتو دې سره او بټنا سورې هغې ځای له نه را رسېدلو په هغه ټیم باندې سورې دې ځای له نه را رسېدلو نو بیا تخریج د اوقاتو کې خطا شوی ٹھیک ده یا خو په قاعده کې دي مختلف څیزونو په ځای نور مختلف لګولي دي او یا دا چې خپل طول البلد عرض البلد میل الشمس وغیره دا دې مناسب نه دي اخیستل ٹھیک ده نو ټول څیزونه ته ټیک ټیک راواخلي او هغه کیلکولیشن ټیک وکړي نو بیا به ستا هغه وخت تخریج چې دی کړی هغه به دې سره چې برابر و نو دا وخت صحیح دا وخت څه دی صحیح بل څه خبره پکې شته او دا په نظر په دقیق په ذریعه سره قبله معلومولی شي د قبلې معلومولو خو مې ته یوه خاصانه طریقه ښودلې وه چې هغې هر ټایم یې معلومولی شي 2 منټه کې به معلومولی شي یوه طریقه یې دا وه زمونږ د دې ځای قبله مونږ زاویه مونږ معلومه کړې ده چې زاویې قبله څومره ده 254 خو ګورئ چې دا زاویه په دې طرف د شمال نه د مشرق دی که نه د شمال نه به طرف مشرقي جوړی نو 254 که د شمال نه به طرف مغرب جوړی نو بیا 106 ٹھیک شو نه ته وایي چې زه دلته اوس د زاویې دایرې هغه سمت قبله معلوموم نو دا عین شمال زموږ سره راوتلی دی بسم الله دا دې شو 90 دا دې شو 100 دا دې شو 105 دا دې شو 106 دې ځای کې قبله
هغه موږ داسې معلومه کړې وه تر کړې ٹھیک شو نا په دې ځای باندې ودرېږه بسم الله بیا صف ته جوړې څه اشاره درپسې خلک به صف څنګه جوړي دا 90 باندې پټ کا داسې دا دې شو خطي صف دا دې شو صف او دا دې شو ٹھیک شو نا که بالفرض څوک خطا شو نو 45 او 45 گنجائش شته خو صحیح قبله ټیک ده نو د قطبي ستوري نه خط شمال و جنوب یا خط طول البلد یا خط نصف النهار معلوم کو جون په ټول ارسه کولای شي د دې دایره هندي په ذریعہ د معلوم کو جون په ارسه کولای شي او په کمپاس دې صحیح معلوم کو جون په ارسه کولای شي اګه د نور د سوري په ذریعہ د معلوم کو جون په ارسه کولای شي ٹھیک ده بنیاد د ټولو لپاره ده دا خط صحیح کړه خط شمال مشرق مغرب تی معلومي قبله تی معلومي درس کوي